ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. درود شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام اور ددی مجلس حاضرین مسلمانان ورونو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگ جی محترم رو جناب حضرت مولانا امین الحق باچا سے استاذ مخکیو فرمائل چې زلک بیمار او ما باندې ډاکټرانو دا لوی سفر بند کړی، بلکې لوی سفر څه کې زه په خپل علاقه کې دا دستار باندې مې سخت کال معطل کړی. زما په خیال یو هفته وشوه چې داسې اکا دوکا لږ داسې یو بل دستاربندی لازم ورنه ما سخت کال چوټي کړی وم، زه بیانونه نه کوم. املا کې لږ فرق و، دا ډېره ناسته راته لږه مشکله. نو بیا دلته راتل چې ارسده کې نه کوم، دلته رالم. نو دا یو هفته وشوه چې مې داسې اکا دوکا شروع کړم. باچا صاحب سره واقعي زما د زړه مینه ده. دی ډېر متواضع او خاکسار انسان دی، ښکلی عالم دی، ډېر مخلص دی، اخلاص پکې ډېر دی. او د هغه د اخلاص دا نتیجه تاسو ولیدله چې په ډېر لږ وخت کې الله پاک څومره ښکلی بلډنګ جوړ کړ. او دا جومات هم الحمدلله مضبوط جومات دی او د پاسه هم کار روان دی پې. نو د اخلاص او ګڼ شمېر واړه هر کال تقریبا هر کال د ناظم او ګڼ شمېر واړه د دې مدرسې نه فارغېږي. اللہ پاک دے محترم مولانا امین الحق باچا سے په عمر او علم کې او دینی خدماتو کې برکات واچي، او چې سره څوک هم کومک کوي، بالخصوص د دې او کاکاو چې اوس د خاورو لاندې دی، الله دې مغفرت نصیب کړي. او دارنګې نور د قوم مشران او تاسو ټول چې د سره څومره تعاون کړی دی او کوئ، الله یې د دارینو اجر ستاسو نصیب وګرځولی. زمانونو مقصد د دې مدرسو څه دی؟ مونږ چې لګیا یو مدرسې خلکو ته وایو جوړې کې، او نن الحمدلله په دنیا کې د مدرسو یو جال خور دی، او بالخصوص په پاکستان کې او بیا زموږ په دې صوبه کې ډېرې زیاتې د دین مدرسې دي. د دې مدرسو څه مقصد دی؟ خلک خو سوالونه به کوي که څوک وایي دا مدرسه یې دی له جوړه کړه چې دی محتمم شي، نو څه چلو چې محتمم شي. او څوک وایي مدرسه یې دی له جوړه کړه چې تنخوا باندې څونه باندې څومره تنخوا به د مولا څومره تنخوا. یو غټه مدرسه د نوم یې د تنانو، د هغې غټې مدرسې یو لوی شیخ الحدیث د مخکې ورځو کې زما او هغه مو بیان یې زما مخکې کو، قسمیه یې دا خبره کړه وایي زما 9000 روپۍ تنخوا.
نو چې د غټې مدرسې د غټ شیخ الحدیث نه حضرت تنخواهی د حافظ صاحب به څومره وي، قاري صاحب به څومره وي، 4-5 هزار روپۍ تنخواه ده. داسې تنخواه له خلک دومره خواري کوي، لاس په کوڅه په کوڅه ګرځي او چنده راوړی خدای مو بخښه. خواري دی لکه 4-5 هزار څه شی دی؟ ګټه د محتمم تنخواه 15 زره شپږ دی 10 زره شوه. څه ګنې د دې قاریانو حافظانو د دې نابینو د دوی 4 او 5 هزار تنخواه ده. ما یو ځای دا وي یو سړي وي دا د میاشتې مینا ده د ګنټې تنخواه خو وي دې ته چې میاشت کې خلک ورکوي. وی په دې ګزاره کېږي مې قسم په خدای چې په دې زمونږ دا مدرسین او حافظان او عالمان حجونه عمرې هم کوي. خدای په حجونه کوي، خدای الله په عمرې کوي. دوی به ډېر قرضداري مې خدای شته که 2 روپۍ قرضه پېشته. وی دا سنګه مې سنګه پکې نشته. سنګه څه ته وایي؟ سنګه منګه تاسو وایئ. زمونږ په کتاب کې سنګه منګه نشته. زمونږ بروسه یو د الله په ذات ته. وایه په چا بروسه؟ شوق سره چې د الله په ذات ته بروسه وساتله دې خولې ته به یې دله در نه کوي. اگر چې دنیا دارالاسباب د مونږ چاته دا نه وایو چې کېنه او خولې له به دله نوړی راځي. ګورې دا کارونه کېږي لوږې به مړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که تاسو هغه توکل او بروسه په الله وکړه چې کوم د الله د شان سره مناسب ده، داسې روزي به درکړي لکه د مارغانو له چې ورکوي. سحر لوږې اوږدي اوږې او ماښام ماړه راځي. نه د یو مرغۍ پټۍ شته، نه دوکان شته، نه تجارت شته، نه منډۍ شته، نه یو مرغۍ چې ته کلرک ده او نه چې ته بابو ده او نه چې ته میر شته او نه میټرک شته او نه بی اے شته او نه بی سی شته او نه پی ایچ ډي شته او ساروزي او په پردو پټو کې ګرځي. ښه مزېدار چې کومه میوې خوښوي ټک وله ورکړي خولې کې په خپله مخورې وچوله هم راوړي. دنیا د اسبابو ځای دی، خپل اسباب به استعمالو خو بې سبب هم خدای ورکوي. ولې قرآن شریف کې حضرت مریم متعلق رب العالمین نه فرمایي. حضرت زکریا علیه السلام وله کوډګۍ جوړه کړه او چې زکریا علیه السلام به کله کوټې ته ورننوت نو دا بې موسمه میوه به پرته وه. ښه بې موسمه پېژنې د اوړي میوه په ژمي کې او د ژمي میوه په اوړي کې. ښایي ورته چې دلته میوه شته نه او دی له زه ورکوم. دا د مالټو سیزن نه دی ورکوم، دا د کیلو سیزن نه دی ورکوم، دا د سیوانو سیزن نه دی ورکوم. کلما دخل علیها زکریا المحرام وجد عندها رزقا. دا یو ظلم نه چې زه یو ځل ورغلی دی. کلما دخل طالبان په پوهېږي چې چارې کله به هم داخل شو ګوډګۍ ته روزي به پرته وه. یا مریم انا لک هذا، مریم دا روزي د کوم ځای نه ده، دا میوه د کوم ځای نه ده، دا خوراک د کوم ځای نه دی؟ قالت هو من عند الله. د چا له طرفه دی؟ د مړه داسې نه شوق سره نور شوق سره خبره د عقیدې ده چې شوق سره ووایه رب العالمین به خوشحاله شي. هغه ماشومه کوچنی دومره پوټینی مریم ایله د خوراک قابله مریم پوټینی مریم په الله یقین وی د کوم ځای نه؟ قالت هو من عند الله. چا له طرف نه؟ او بیا ورته څه وایي؟ ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. اے زکریا پیغمبر ته وایي پوټینی چې الله چاله وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. لکه دې زمانه کې چې مولیاو له بې حسابه ورکړه. قسم په خدای مونږ حیران یو دونه ډوډۍ خدای راکړه چې ناجوړه یې کړو. مولیان اکثر د روټۍ د لاسه ناجوړه پرېږدي. زه اکثر د خپلو مولیانو ته هم ډاکټر له لاړ شي وي چې ناجوړه یم نو ډاکټر وله هغه دوربین سټیسکوپ ورته وایي. هلته خلک ورته دوربین وایي. کله یې وله په خېټه ګرځي او کله یې په ملا ګرځي او کله په یو ځای او کله یاره مولوي صاحب تا کې خو زه بیماري نه یم. زه هم دې ډاکټر غریب لم فیس ورکړه کړوی ما هغه په دې مرض پورې د نوک نواله سره پورې ستا په دې وجود کې چکرې لګوي مې کړوه. بس په پښتو کې ورته ووایه چې ډاکټر صاحب شی مې ډېر والي ولې کړی به موږ مولیان ناجوړه د خېټې د لاسه پاکه خبره که څوک درته نه وایي هسې به درته را بوسو کې اوبه بوځي. دې راته صفا په پښتو کې چې موږ د خېټې د لاس نه کوي. ما ته یو ځل ډاکټر وایي دا ګولۍ په ناره خورې نه ناره څه ته وایي
وی ته ناره نه پېژنې مې ما ناره وایي ته راته ووایه که نه څه ته وایي ناره لکه وایي چې سړی اوږي نه یم زه هر وخت موړی چې اوږي وي سړی مې زه هر وخت موړی وی ته ناره نه پېژنې مې نه د خدای پیدا کړې د مړۍ پروري د مولا کور کې پیدا کړې د مولا خاندان کې پلار مولا نیکه مولا د نیکه پلار مولا د هغه پلار مولا د هغه پلار مولا دا ټول مولیان خاندان کې پیدا یم نو زما پلار مونږ له خدای دونه روزي را کړې ده چې مونږ الحمدلله په ناره نه پېژنو روح ماړی نه وي سار چې پاسې مې خدای شته چې سار پاسم بیا ګرمي کوم دا څنګه چلی مې چل ګوره مې سینګ او چل به راته نه وی زما کتاب کې سینګ او چل نشته دا سینګ او چل د هغه چا په کتاب کې دی چې په الله بروسه دي زموږ بروسه په چا ده تاسو به په چا بروسه ساتئ الله دا به مو عقیده چې روزي څوک ورکوي شوق سره رزق چا لاس کې دی ژوند چا سره دی مرګ چا سره دی عزت چا سره دی د دنیا دا ټول نظام د چا لاس کې دی کم ذات چې خنزیر له روزي ورکوي خر او سپي له ورکوي او هندو او کافر او مشرک له ورکوي نو چې قرآن ته ناست دی هغه له به ورکوي که به نه ورکوي خیر و خلاص ټول راته مولیان یې شکر دا خو صفا خبرې دي بدیهیات زموږ طالبان ورته وایي دا خو صفا خبرې دي چې کافر له ورکوي مودي له ورکوي یا دغه موزي دی که مودي دی هغه له ورکوي ټرمپ دی که ډرم دی هغه له ورکوي نو موږ له به یې نه راکوي وایه خدای شته چې ښه ښکلې روزي راکړه او راکوي یې او موږ د الله نه ډېر زیات موږ مولیان د خدای نه ډېر خوشحاله یو الله دې زموږ نه خوشحاله شي نو د مارونو خبره مې دې پورې کوله مې دا موږ چې موږ خو د شپې مو خورو پېشمني مو خورو بیا ساره مو خورو بیا هر ټیم یې خورو موږ له رب العالمین روزي راکوي او راکړې ده د مارونو خبره مې درته دې پورې کوله چې د مولیانو زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به فرمایل وایي زموږ د مولیانو رزق د اسمان نه دی هغه به فرمایل وایي زموږ د مولیانو رزق د اسمان نه دی نو مې ولې د نورو د دغه نه د کوی نه دی سر هغه به وایي زموږ د اسمان دا معنا چې موږ ته هېڅ پته نه لګي او من حیث لا یحتسب د یو انسان مولا په خیال کې به هم نه راځي او خدای پاک والا ښه روټۍ او ښه هر څه والا ورکوي بچو باندې علم وکړئ ښه بچي حافظان کې په بچو علم وکړئ او دا سوچ مه کوئ چې ډوډۍ به څوک ورکوي دا به نه کوئ سوچ دا به نه وایئ چې جامه به څوک ورکوي قسم مې دی د په ذات ته خدای درته قسم خورم که دروغ درته وایم دا جامې راپسې په دا لارو کوڅو کې خدای ګرځوي په لارو کوڅو اوس هم چې ګاډي ته ستوري د خدای خوشحاله کړي روخې جوړه ما وایي ته دا جوړه وګوره چې به دې خوښه وي که به دې نه یې خوښه جوړه مې قبضه کړه هلته مې بل دی بیان وکړ یو سړي وایي ګفټ به در کومه نو چې څنګه دغه ته راوخته موټر ته نو جوړه یې بله راکړه وي دا واله مې دوه شوې دلته مې لا ناسته نه وه کړې چې د باچا صاحب د تره زوی راغی غټه لفافه ګوتی کې جوړه هم د جانما در څه پکې دي خدای چې نور هم پکې څه پټ څیزونه وي هغه یې راکړل وایي دا ستا شوې مې ربه چې قدم علم جامې راپسې ګرځې چې قدم علم روزي راپسې ګرځې چې قدم اخلم میوې راپسې ګرځي چې قدم اخلم خلک چرګانو پسې منډې وي چرګان مونږ پسې را منډې وي نو نور د خدای نه څوک غواړو یو ډېر لوی عالم دی قفال ورته وایي محمود قفال دې قبر لتل په ازبکستان کې قبر دی لوی عالم تېر شوی شافعي المسلک او د شافعي په مسلک کې شوافعو کې امام و د خپل وخت او په شافعي مسلک کې هغه چې د فقه کوم کتابونه لیکلي دي او بیا د هغه تفسیر هم شته تفسیر قفال او د هغه چې د فقه کوم کتابونه لیکلي دي او په صرف نحوه کې ډېر لوی کار کړی دی مشهور سړی دی طالبان یې دا نوم د واقف دي نو زه چې لاړم ازبکستان ته په تاشقند کې د قبر دی او قبر سره یې خوا کې ډېره لویه مدرسه ده خو طالب پکې نشته یو څو ماشومان پکې سبق وایي او بیا خوا کې د مدرسې په خوا کې د امام بخاري رحمت الله علیه په نوم دغه د مدرسه ده او خوا کې هغه قرآن شریف پروت دی چې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې په لاس لیکلی شوی
چې اوه قرآن شریفونه کم لیکلی شوي یو هلته پروت دی شیشه په شیشه کې بند دی او داسې په میانځ کې کولاو کړی دی زه وله ورغلم نو ما ته چا وایي چې دلته د قفال صاحب قبر دی هغه سړی موږ سره ډرایوینګ کو خو هغه له عربي م ورتله او انګریزي م وله ورتله دا ټوریزم والا و نو ټوریزم والا دا ژبې زده کړي و کافره خدای نه منه نو ما ته ویې ملکه داسې ناشنا ځای نه راته وښایه دلته کې د قفال قبر دی چې ورغلم هلته کتبه مې وکړه د هغه نوم ته سب پیرس راته رایاد شو تاسو ته یو جلک ویم د به اصل کې جرندې جوړولې قفل جرندې ته وایي د جرندو کار به یې کو دا تالي چې ورته وایي دا به یې جوړولې او قیمتي اعلی قسمه تالي لکه څوک دیر کې ستاسو چاکوان جوړېږي خشته خشته چاکوان جوړېږي بعضې پکې ډېر مشهوري په چاکوانو کې خلک د هغه چاکو خوښوي یا پخوا به یې په دې خال او په دې علاقه کې د ټوپۍ به جوړېدلې بیا به د ګوتو جوړېدلې نو چا به پکې ډېره قیمتي یو معروف کس به د هغه ټوپۍ به ډېرې خلکو مشهور وي دا د هر چا خپل یو فن وي نو هغه د به جرندې جوړولو په جرندو جوړولو کې ډېر لوی شهرت حاصل کړی او قیمتي جرندې اعلی به یې جوړولې نو یو ځل یې بادشاه له یو 3-4 جرندې جوړې کړې د زمانې بادشاه له او داسې جرندې یې جوړې کړې چې په وزن کې سپکې وي او ښې مضبوطې وي چې هغه څوک په سټک هم نشي ماتولی او په یو چا به هم نه کولاویږي قیمتي اعلی جرندې جوړې کړې صاحب لوړ دی صاحب جرندو والا څوک یې لوړي نه جرندې جوړې کړې بادشاه ته درخواست وکړه چې زه بادشاه سره ملاقات کوم او ملاقات کې هغه له د خپل فن یو څو تحفې ورکړو نو هغه د بادشاه سیکرټري به هر چا له ټایم ورکودلی یو میاشت یا ونیمه میاشت ټایم ورکړو چې پلانکي تاریخ به ستا ملاقات وي لکه هر څوک بادشاه سره ملاقات کول غواړي دی وایي دا میاشت یا ونیمه مې انتظار وکړو خوشحاله شوم چې زه میاشت پسې نمبر راشي 2 پسې راشي خو چې بادشاه سره زما ملاقات وشي وی چې لاړو دنیا خلک راتلل هر چا خپل خپل ټایم او ورځ ورکړې وه بار ولاړو دې کې اعلان وکړو چې فلانکې زما نوم قفال چې دې دې راشي بادشاه سره ملاقات له زه ورغلم بادشاه داسې سټیج جوړ و په هغې ورسره کېناستم د خپل نمبر انتظار کوم زما نه مخکې بل دی او بار میدان د خلکو ډک دی چې د چا سکاري بادشاه ته ودرېږي بادشاه سلامت دا کار دی وزیر ته ویې کوله بادشاه سلامت دا ظلم شوی دی د ظلم دا درسي وکړئ بادشاه سلامت ما سره دا چل دی وزیر ته وی ورکوه لګیا دی او کارونه شروع دی او زه په خپل لمبر کې ولاړ یم تحفه ورکوم دا ټوله دنیا حاضره ده دې کې اعلان وشو چې کوم سیکرټري و هغه اعلان وکړ بادشاه سلامت فلانکې حاضریږي او د ملاقات فرمان راغلی دی ستاسو اجازت دی خو چې دی اوې نو بادشاه د کرسۍ نه پاڅېد وی بالکل هله هله دی ولې راغی موږ به ورله تللی وي دی ولې راغی موږ به تللی وي او چې راغی شا به پروټوکول کې را دننه کېدل ته یې راولی بادشاه پاڅېد ټول وزیران هم پاڅېدل وزیران او بادشاه پاڅېدل مجمع کې ټول خلک پاڅېدل او دغه سړی چې دا نوم یې واغېست په یو ډېر شان کې را روان دی قفال وی زما زړه کې سوچونه ګرځي چې خدایه زه څومره ښه کاریګر یم خلک چې په ما جرندې جوړوي نو ما ته د 20 ورځو د 10 ورځو انتظار کوي زه خلکو له ټیمونه ورکوم او د مو مانګې قیمت د خپلې خوښې قیمت ته غواړم او زه یو مشهور کس یم چې دا د قیمتي د بادشاهانو د وزیرانو د بینکونو جرندې ما جوړې کړې دي نو ما ته خو یوه میاشت او یو نیم میاشت نیټه راکړې شوه او دا سړي ته بې نیټې راووت دا دننه شو بیا چې زه رالم د لینډ کې ولاړ یم زه خپل نمبر ته او دی بې نمبره راغی بیا زه بادشاه ته به په خپو پرېوځم سلوټ به کوم دته بادشاه ودرېده د دومره عزت دومره قدر نه ټیم نه وخت بادشاه ولا پروټوکول ورکوي بادشاه وي زه ورته کور لځم او ټول ورته ودرېدل یاره هر څه چې دي په دې سړي کې یو کمال دی خو چې د کم کمال وي نو نن نه پس زه خپله لواري پرېږدم او دا کمال به زده کوم کمال خو دې ته وایي واقعي د هارون الرشید زمانه ده او عبدالله ابن مبارک را روان دی امیر المؤمنین فی الحدیث اغا عبدالله ابن مبارک چې کوم عبدالله ابن مبارک مور او پلار د الله نه د رسول الله مبارک د حدیثو زده کړې نه غوښتې
او بیا لوپر شوی و په ځوانۍ کې په هلکانه کې ګنده مجلسونو کې او خراب مجلسونو کې به ګرځېده او مور به ورته منت زاري کول چې ای عبدالله تا دپاره مونږ ډېرې خوارۍ کړي واقعي د مور د یو امیر لور وه د امیر عبدالله مور او پلار مبارک د هغې امیر نوکر او بیا په نیکۍ کې وله د امیر لور ورکړه د مبارک له او چې کله واده وشو نو دې مبارک د خپلې ښځې ته سوال جواب ولېږه چې بې زما د روټۍ نه بله روټۍ به نه خورې نو دې مبارک به مزدوري کوله او غرمه او ماښام به یې ښځې له ډوډۍ لېږله نو 40 دن 40 ورځې پس کور ته راغی نو چې راغی نو ښځې ورته ژړل وی مبارکه چې د نوم خوښه ولې دې کولم د واده شپې ته خو د سړي مې انتظار او د ښځې مې انتظار نو تا ته ما 40 ورځې پس ته ما نه راغی تا خو زه په کور کې مونږ کره نوکري دې کوله زه دې لیدلې وم بچې کېنه کېنه بیا کېنه بچې مجلس په نه ګډوډی تا خو مونږ کره ماشوموالی تېر کړی دی ته خو مونږ کره لوی شوې جانا پهچانه زه دې لیدلې وم نو تا چې زه نوم خوښولی دې کولم 40 ورځې ستا انتظار ما وکړه چې نن شپه به راشي نن به راشي اخر داسې څوک کوي مبارک ورته وي ښځې ښه مې خوښی ښه مینه مې ده در سره ستا پلار په ما ډېر احسانات کړي دي او تا چې زه غریب قبول کړم دا د ما دپاره لویه خبره ده خو زما یو مقصد و تا ته پټ ویم د خلکو مخکې نه ویم مقصد مې دا دی چې زما یو نیت کړی دی چې ما له خدای بچی راکړي زه په هغه د خپل مبارک پیغمبر حدیث د کول غواړم نو ته د امیر صاحب لورې پلار د نیک سړی دی خو پته نشته د امیرانو د ډوډۍ کې خامخا څه شک و شبهه نو هسې نسه حرام دی وجود کې نه پراته نو ما 40 دن پتا حلاله ډوډۍ خوړه د پلار د کور مې در باندې بنده کړ مزدوري به مې کوله تا له بره لېږله نو ستا د وجود او د وینې نه د پلار د کور د ډوډۍ سر ختم شو وینه دې پاکه شوه او زما هم پاکه ده نو کوس یو ځای شو خدای بچی راکړي چې د پیغمبر حدیث پې زده کړم نو الله د هغې شپې نه وله د بچی د پیدا کېدو انتظام وکړو چې پیدا شو هغه عبدالله نوم کېښود عبدالله ابن مبارک پاکې وینه نه پیدا شو دا سوچ مونږ چې ته کړی خدای شته کم کړي مونږ پاک بچی د حدیثو دپاره غواړو مونږ به څه چل کوو ماشوم ماته یو ځل یو سړی راغی وي دوا کوي او بچی مې قرآن ته وویسته مې ډېر شکر د خدای شان دی دا خلک دینداري کوي نو په مونږ احسان راغی خیر مونږ خوشحالي یو سړی ما یو ځل په لاره کې ولاړ وي مولوي صاحب ما خو که خیري بېګا 2 رکعته تهجد له خدای په اصولم و تهجد مې وکړه شکر الحمدلله تهجد دې وکړ مونږ ته څه نه مخ کې او بس خدای وکړه سبا بیا راته په لاره کې جومات ته تم ولاړ وي جیب ته خو پرون شپه پاڅېدلی وم نو ډېر د خدای فضل او بس ما خو تهجد وکړ خو هسې تا نه تپوس کوم چې څو رکعته پکار دي دوه والا تو پورې کوه دا د پیغمبر مبارک طریقه ده او که زیات کې هم کولی شي وایي بس دقه تپوس مې کوه بله چې جومات ته تم بیا راته ولاړ یاره جې بله شپه خو به ما خدای فضل کړی شپې پاڅېدم او تهجد مې وکړل هسې چې دی کې را تلاوت کم پکار دی بیا مې جواب ورکړ بله بیا لار کې راته ولاړ یاره جې په ما خو خدای لوی فضل کړی او پاڅېدلی او تهجد مې کړي او هسې چې دا ویتر به دې مخکې کوو که وروستو مې د خدای خاطر وکړه چې بیا پانسي موږ دې په مخه غوښتي چې ته په تېر کې څه پاڅېدلې خوب به نه درته یا به سره بیبي جنګ کړي خوب به نه درته یو 2 رکعته دې 10 ورځې مخکې کړي روزانه راته ولاړې په لاره کې او څه کم صورت پکې ووایم او څو کم او لنډو کم کوږدو کم او وي تر مخکې خدای خاطر وکړه چې بیا ونه کړي داسې کوې 2 رکعته په ریاکاري دې شروع نو دا خلک به مونږ اکثر احسان راوړی نو خبره مې دې پورې کوله چې عبدالله ابن مبارک متعلق نو دا خلک چې نیکي کوي نو ما ته وایي چې زوی مې وقف که قرآن ته مې الحمدلله دی به خوشحالي مو خوشحالي کو الحمدلله ما اوس هملته یو تقریر کې اعلان وکړ مې یو کاریګر خپل هنر بل ته نه ښایي که دې ورته ووایي چې هلکه زما دې دوکان کې ډېره ګټه ده نو اوس وایي چې ولې ورته ووایم پلار کېږي سبا راته خوا کې دوکان کوي दुकानदार न तपोसो के कता दा दुकान से यार बस गुजारा पके की ललो पतो او کار ته وای چې خو سهار ما خام 50,000 او 10,000 ګټم
نو بیا دا بله مترخوا کې دوکان کوي هغه شی هغه هم خرڅ نه ښایي چې څوک کاریګر دی هغه خپل هنر بچي ته ښایي او پردي ته یې نه ښایي وایي سبا به دې زما روزی کې ګوتې ووایي واحد ملا او قاري او حافظ دی یاره د سجده دي په زور خلک رانیسي او دا خپل شی ورته ښایي دا خپل قرآن ورته ښایي دا خپل دین ورته ښایي دا خپل شریعت ورته ښایي کوم شی چې د په سینه کې الله اچولی دی هر چاته یې ښایي او په مینت خلک راغواړي واحد ملا دی چې دی په خپل دین کې او قرآن او حفظ او قرات کې بخل نه کوي الحمدلله دا د خدای پاک فضل او د خدای کارم نو ما ته وایي چې ما بچی قرآن ته وقف کړو مې ډېره ښه ده خو چې قرآن شریف زده کړي که نه نو بیا به علم هم پکې ګورئ یوازې حفظ نه چې عالم هم شي ښه مې چې قرباني دي مضبوطه شي دا صرف داسې وګور یاره چې علم خو نه شي کولی مې ولې په سترګو ړوند دی نو چې کم دی روغ دی نو د یونیورسټۍ ته لېږلي دي او چې کم ړوند دی نو هغه دې مونږ له راولېږه کم بچې به علم له لېږې هوښیار بچې کم بچې به علم ته مدرسې ته لېږې قابل بچې قرآن له قابل پکار دی د پیغمبر مبارک احادیث له قابل او هوښیار پکار دی قسم په خدای د امام بخاري دوه رونو یو دی یو احمد دی ډېر قابل او احمد یو پوټی کمزور نو هغه هم خدای عالم که خو مور د امام بخاري دپاره د خدای په دربار کې جړاګانې وکړه چې د نه خدای عالم جوړ کړي ولې د هوښیار دی او دا قابل دی دا بل په نسبت هوښیار او قابل سړی موږ له پکار خو د خدای فضل دی چې کوم نابینا هم راغلی دی موږ له نو چې په سترګو ړوند دی او قرآن یې په سینه کې نه په فوټفاتونو سوال کوي او چې په سترګو جوړ شو او بیا خو پرېږده او چې په سترګو ړوند دی او قرآن له راغی قرآن یې زده کړه نو هغه ته بیا خدای پاک پروټوکول ورکوي 15 شاګردان ته مخکې منډې وي 15 ته وروسته منډې وي نو خبره مې دې پورې کوله د مارونو چې هغه مبارک زوی عبدالله هغه چې کله امیر فیاض مړ شو مال دولت ولا راغی نو په هغې باندې چې مال دولت ډېر یې هلک نیازبینې نو ګډوډ شي چې ګډوډ شو مور به ورته نصیحت کوو په نصیحت په عاشقانو عمل مه کوه ایسمنه پلار به نصیحت کوو مور به بچې ستا دپاره 40 ورځې پلار قیمتي قرباني ورکړه او ما ته نه دي نږدې شوې او ما دله قرباني ورکړی بچې څه کوې لیکن هغه په غلطو مجلسونو کې یو ځل دی وایي عبدالله ابن مبارک وایي اوده خوب مې ولید چې زه په یو باغ کې اوده یم یو مرغۍ ده هغه د اونې په یو شاخ ناسته ده او دا مرغۍ د قرآن شریف تلاوت کې یو دا آیت وایي الم یأن للذین آمنوا ان تخشع لذکر الله داسې دی ان تخشع قلوبهم لذکر الله الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے اگا وقت ندی راغلے چې د مسلمان زړه کې د خدای یره پیدا شي او الله تمایل شي وی چې راویښ شوم چې د مرغۍ خو ما ته وروله لاړ پلار له راغی بابا پیسې راکا څه کې تجارت کو پلار نه پوهیږي پلار پیسې ورکړي مبارک او مور زه خیر دی تجارت ښه دی مونږ خو د پیغمبر مبارک دین له غوښتی وي حدیثو له غوښتی وي تجارت ښه دی خو چې له فرینه خو بچ شي که نه چې لاړ کوم خوا یمن ته حجاز مکه مدینه یمن شام دا ملکونه یې وکتل او د رسول الله مبارک احادیث یې را جمع کړل دا تجارت کوي الا ادلکم علی تجارت تنجیکم هغه چې د عذاب علیم نه تاته نجات درکړي هغه تجارت لګیا دی د پیغمبر مبارک حدیث د کوي لیکي او یادوي او ډېره موده پس کور ته راغی چې کور ته راغی اوښان دي ورسره په هغې بارونه دي او د پاسه ورباندې تارپالونه پراته دي پلار ورغی استقبالیې له چې قافله کې مې زوی راغی او پلار ډېر خوشحاله دی چې زه عالم خو نه شوې بچی علم خو دې ونه که خو دل او پری نه بچ ګټه خو دې وکړه چې راغی بچې څه پوزیشن دی دی وی بابا دا چې څه وینې د اوښانو د پاسه دا ټوله ګټه ده دومره مال مې ګټلی دی بچې تجارت ته کامیاب وې او چې کور ته اوښان دننه کړل تارپالونه یې لرې کړل او کتابونه دي د اوښانو د پاسه هغې په کټونو کې کېښودل بچې کتابونو تجارت ته کړی دی وی نه کتاب کې دننه چې کوم شی دی د حضور پاک مبارک احادیث د هغې تجارت مې کړی
لوی عالم ته خدای جوړ کا امیر المؤمنین فی الحدیث پلار 10,000 اشرفی نورې ورکوي ای بچې ځه که د تجارت کې د کمی به نورم وکړه حاصل کا نو یو ځل خبره مې دې پورې کوله چې رئ ته را روان دی ما رئ لیدلې ده د بغداد او نن سبا په باډر د مکې مکرمې او د عراق د هارون الرشید علاقه ده هغه کنډرات او کورونه اوس هم شته چې راغی دنیا خلق استقبال ته ولاړ دی د علماو قدر و په هغه زمانه کې وزیر صاحب نن راځي نو خلکو امیلونه لاس کې نیولي دي گورنر صاحب راځي خلکو امیلونه لاس کې نیولي دي بادشاہ را روان دي نو خلک د هغې استقبال کوي استقبال د هغه چوکه چې د دینی سفر نه راځي قسم په الله بخاري کې راځي رسول الله مبارک چې کله سفر یا د غزا نه به راته یا د حج او د عمرې نه نو ماشومان به بار وتل استقبال به یې ورکوم دا سنت دي مننه دي او چې کله رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت کو صحابه بار ورته استقبال ته ولاړ دي او کله چې د قبا نه مسجد نبوي را نه دی جوړ مدینه منورې ته راځي بیا ښځې ماشومان سړي استقبال یې ته ولاړ د هارون الرشید لوره په بام ولاړه ده او دا منظر ویني چې دا په لکونو خلک استقبال ته ولاړ دي وی دا څوک دی وی دا عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیثو بادشاه را روان دی او هذا هو الملک بادشاه دی ته وایي لا ملک هارون الرشید بادشاه نه دی هغه ته خو د پولیس او فوج په زور خلک راغونډېږي د ده حکومت د هارون الرشید خو د خلکو په وجودونه دی او د دې ملا صاحب بادشاهي دا د خلکو په زړونو ده رښتیا وایه چې بادشاه وزیر سره مینه د څه د وجې نه نوکري به راکړي روډ به راته جوړ کړي لار به راته جوړه کړي د هغه مینه جدا ده ملا سره مینه په څه وجه ده وایه د الله دپاره راکې جواب د چا د وجې نه ده قاري صاحب او حافظ سره مینه د چا د وجې نه ده نو د ده تسلط د ده بادشاهي په زړونو ده دړه ګټلی دی په زړه بادشاهي ده د هغه په بدن نو قفال وایي وی چې کله مې وکتل چې دا خلک ټول ورته ودرېدل ما وی د دې بادشاه خو زما د هنر سره مینه ده خو دا ګوره دا سړی را روان دی پروتوکول میلاو شو انتظار ونه شو ټیم یې وانه غیشت بادشاه ودرېده خلک ودرېدل د په زړه د بادشاه په زړه د دې سړي حکومت دی دې چې کوم هنر د دې سړي دی نن نه پس لواري پرېږدم او دا هنر به زده کوم او چې کله هغه سړی بادشاه له راغی بادشاه ورته کوز شو په تندي ښکل که لاسونه یې ورته ښکل کړل او راپیسه او ځان سره خوا کې په کرسۍ کېنو ما دا څوک دی وی دا د دې علاقې لوی عالم دی بس قفال ارس پرېښودل علم یې شروع کو او د شافعي د مذهب لوی عالم تی رب العالمین جوړ کو عزت د خدای پنیز د ملا دی د حافظ او د قاری او د دیندار دی او چې بیا الله پاک چاله عزت ورکړي عزت هم وایم دې په دلیل درته وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا احب الله عبدا نادى جبريل یو بنده سره چې الله مینه وکړي نو جبریل علیه السلام ته آواز وکړي انی احب فلانا فاحببه پلانکي سره مې مینه راته هم ورسره مینه وکړه بیا جبریل نادا فی السماوات اسمانونو کې آواز وکړي چې ان الله حب فلانا یا یحب فلانا فاحبوه الله پلان کی سره مینه کوي تاسو مو سره مینه وکړئ نو اهل السما چې څومره فرشتي دي د هغې محبت هم شروع شي نو حدیث الفاظ سري ثم توضع له القبول فی الارض بیا د نیکانو خلقو زړه کې د هغه قبولیت پیدا شي نیکان قید مې ولې ولګاو ځکه د بدانو د منافقینو خو د رسول الله مبارک سره مینه نه وه د حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضوان الله عنهم اجمعین سره هم نه وه نو ګوره عالم سره د چا مینه ده وایه د الله خوښ دی نو د فرشتو هم خوښ دی او د نیکانو په زړه کې مینې نو بچو باندې به څه کوه لکه علم به زده کوه نیت بدانی محتمم بشم نیت بدانی مدرس بشم تنخواه شکر زمونږ دا نیتونه نشته زه خو خپلو طالبانو ته دلته کې زمونږ فاضلان ناست دي ګڼ شمېر کې الحمدلله هر کال ستاسو طالب علمان ماله راځي زما خدا نصیحت یې دوی ته تپوس ته وکړې په میاشت کې 20 ورځې کې ورته زه تربیت ورکوم دویم ګورې د پیسو لالچ به رچانه نه کوې
زه ورته یم چې ګورې درس فارغ شئ نو درس به کوئ د تنخوا په نیت به نه کوئ نه به کوئ قسم په خدای روزي به وروسته وي ته به ترې مخکې درپسې به منډې وي تنخوا چې ته نیتو کې څومره تنخوا به دي 4-5 هغې نه دا لوی دا لوی مقصد هغې نه کې محتمم بشم 10,000 تنخوا باندې دا دومره خواري هغې تنخوا نه کې حافظ بشم 15,000 تنخوا بالم دا 8 کاله خواري د هغې لپاره وکړه لوی مقصد د الله رضا وګرځوه الدنیا راغبة علی رجلیک دا دنیا به دې ذلیله په دا خپو کې پرته مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه جمعات کې ناست دی یو سیټ راغی سیټ او دا پخوا دا ډبلې روپۍ به وې دا نوټونو والا نه وې ډبلې هغې یې راوړې تیلې ډکه او حضرت صاحب ته یې پیش کړه وی دا واله هغه وی زما ضرورت نشته او پې پیش وه د کشف خاوند و وی چې ستا ضرورت نشته طالبانو ته یې ورکړه وی چې دا پلیت مال زما په لاس ویشي په خپله یې پرې ویشي سیټ صاحب وی زما د مخه خو یې نالې اوس ګورم چې اخلې که نه اخلې تیلې راوړه او د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه په سپلو پڼو کې داسې د پاسه ور واچوله ډېرې یې پې جوړ کړو او یو ګوټ کې پټ شو چې زه خو وایم چې واله ورته نالې اوس به یې که نه مطلب یې دا و چې دی ورته ګوتې کې زه به پې اواز وکړم چې وختي دې ناغېشتې اوس یې که نه مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه چې خپلو نوافلو نه فارغ شو او د جومات نه راوځي او په پاڼه کې خپه منډي نو خپه پکې نه ورځي چې ویې کتل نو د پڼو د پاس او دننه پکې دا ډبلې روپۍ پرتې دي پوه شو که نه پڼې یې راواغېستې په هغه ځای یو څنډلې داسې او څه وایي دا ټکې به واورئ ای ګنده ماله ای نجسه ماله ای پلیته ماله چې څوک درپسې منډې وایي نو ځان نه ورکې تختې ته او چې څوک در نه تختي د هغه د پیزار سلامونه کې روزي د خپلو شاګردانو ته دا چل ښیم ویم ګورې بلکل به د خان د کټ لنګې ته به نه کښېنې او خوله به ورته نه چینګې ماله پیسې راکړه بلکل به نه کښې زما دغه چندې هم نه دي خوښې دا لوډ سپیکر چندې چې خلک غواړي زما چې څومره دوستاني زه یم خپله مدرسه کې چې خلک غواړم چې چنده ته وغواړم رسول الله مبارک د حاضرینو صحابو نه چنده غوښتله جهاد دپاره بس په حکم د جهاد کې هر نیک عمل دی رسول الله مبارک دی او صحابي سلیک غطفانی د پاره هم چنده غوښتې ده چې هغه فقیر غریب وي دله چنده ورکړي پیسې وله ورکړي دی کړي دي نبي علیه السلام خو د عزت په توګه خپلو ملګرو ته ووایه دوستانو ته ووایه که زه هم خپلو دوستانو پسې ورپسې لاړ شه هلکه جومات جوړو ما سره تعاون وکړه خو د عزت په شکل کې ترې غواړه دا نه چې دا خولو ته چینګه کې خدای کې باش دی خوله به نه چینګې خان بابا ته به سم دی ښکلي نوم باندې صاحب پلانکي راغلی جومات جوړوم تعاون وکړه خوله به نه چینګې د ذلت شکل به نه جوړې او دا کټونه په لارو کې اچول او دا په لوډ سپیکرو چندې غونډول مړه زه وایم چې دا مې راونیولې او دا مری مې وله خپه کړې خدای مو بخا جومات جوړېږي او حصه پکې والی او چې 10 روپۍ ورکړي څه وایي خدای پاکه 10 روپۍ پلانکي راکړې 8 واړه جنته ورکړي مولانا بجلیګر صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي چې 70 دله ورکړل نو په تړاکه سټکوري شي موږ به 70 په 10 روپۍ خو د 8 د پسې انتقال کړل خو هر شي زه پکې دا ټکې وایم خو به داسې وي زه یم ای چندي مولا خدای دې برباد کړه ته به چېرته دی ځکه اته خدای هغه پسې غونډولې کوي او ګورې دا مزاج اته جنتونه نشته دا ټیک ده زمونږ خازن داسې باید تفسیرونو لیکلي دي خو حدیث مرفوع نشته جنت عدن او جنت مأوا او جنت الفردوس د بعضې جنتونو نومونه حدیث ثابت دي قرآن هم ثابت دی خو اته دروازې شته د جنت اته جنتونه نشته اته جنته والا ورکړي په 10 روپۍ اته ته به کوم خوا دی دا ته خو د هغه له ورکړل دا مونږ هسې تندي اصولو مونږ به چېرته ځو دا دونه مبالغې په سوال کې منع راغلی ده قسم په خدای رسول الله مبارک فرمایي وی اخره زمانه کې به داسې خلک پیدا شي چې په سوال کې به ډېرې مبالغې کوي اوس خو لا بله وایي اوس خو یې خدای مو وی که نغد رسالي د چرګ واګی راوړی په دې کوڅو کې او په دا سوزکو کې چې ګرځي میدا دې ښه راګرانې ولري ځکه چې ښځو سره خو د چرګ واګی ډېرې وي که نه
نو چې یو 50 هګۍ دې راغونډ یو ښځه لس راوړي وي خدای کور له بله وي د خدای کور له لس نو هګۍ هم د ما په خیال نن په شپېته 50 څلوېښت خو به خامخې دا د دې مردار چرګ نه ده په ارامۍ دا بله یادو دا کورنۍ په شل خو به یې که نه چې سل هګۍ غونډې چې څونه دې جوړې شوې زمونږ د کلي یو حافظ اوس مړ دی ظالم سړی پیمې و پیم به یې خوړل مونځ به هم داسې ګډوډ کړی بیا اودسه به دا په جومات کې به ملاستو په ملاسته به یې لوډ سپیکر کړکۍ کې بانګ وي دا داسې بېکاره ونه نو زه یو ځل د شېرګل سره روان وم او دې دا راګې رانیولې دی خدای مو مخه چرګ هګۍ او دا ماشومان ول هګۍ راوړي خو چې ما ورته وکتل هګۍ یې ټس ورکړه او په خولې یې راواړولې وما ما هغه ډرایور ته ورمخکې شته چې ورمخکې شو هلکه حافظه مې بند کړه لوډ سپیکر زه خو یې پېژندم احترام به یې کړ لوډ سپیکر یې بند کړ وایي مولوي صاحب ته څه کوې مې خوار شي هګۍ جومات له غواړې او سکی په خپله دومره دغه و ډاډه و چې هغه د مرۍ باندې ګوتې کېښوي داسې چغې وایي څه دا ویسې چغې وایي دا چندې مې بدي زم تاسو له ترغیب در کوم د باچا صاحب انوار الحرمین الحمدلله هغه آبادي ډېره ښایسته شوې ده جومات هم ښکلی روان دی خو بره چت ورباندې پاتې دی ښه بره چت نو دې له به پوره تعاون به کوې کوې به که نه که نه کوې د 400 کې ورته چنده غواړو صفا خبرې کوو په میدان به خبرې کوو تعاون کوې که نه کوې دته یم 400 ته راشه زه له چنده غواړم خو دا به ویل چې هغوی نه ده ورکړې قوم او کلي نه ده ورکړې څکه څنګه مو خوښه ده کوې به څوک به کوي غواړم د نه یریږې ما شوم سړی چې دی که نه شوم چې د هغه په جیب کې د لاس منډه نو والله کې ترې راوباسي ابه دله په لاس چک لګوي چې وغورځوه خو نه یې درکوي نسبه د نسبي شومي یو سړی په لاره روان و یو خیمه کې ښځه خاوند و یې سړی اواز وکړه اوږې ما ډوډۍ راکړې هغه ښځه یې ډېره زیاته سخي وه او خاوند یې شوم پړق و نو هغه ښځه یې زر روټۍ راواخېسته او ترکاري راواخېسته او دې فقیر له راوړي او سړی ورته دا څه کوې وایي دا دې فقیر له وړم کېده د پلار د کوره دې راوړې ده د پلار د کوره په منډه ډوډۍ او ترکاري دې واچوله په منډه وله ځغلې بیخ پې زما ورته ګوډ چاري ما کړې ده مزدوري خواري ما کړې ده او ته اوس فقیر له وړې وایي خدای دې مردار که ظالمه د خدای نوم یې واغېست اوږې دې څنډا دې کوي مزدوري ځان له کوي زه یې ګټم دی دې به وګټي که نه زه مزدوري کوم دی دې مزدوري وکړي که نه ویې راټله دې ښځه یې ورټله ای ظالمه خدای به درکړي اوږې دې غریب وي بس کېره دا د پلار د کوره نه ده پلار د کوره بیا ورکوه فقیر غریب روان شو چې ښځه خو ډېره سخي و خاوند دی د جهان شوم پړق دی هلته مخکې پخوا دا خلک به خیمو کې اوسېدل چې بلې خیمې ضرور هلته وایي اوږې هم ډوډۍ راکړې هغه سړی چې دی نو هغه روټۍ راواغېسته هغه دې ته وایي دې فقیر له ورکړه وایي دا څه کوې وایي دا دې فقیر له ورکړه وایي لرې که خدای دې داسې فقیر ځان له دې ګټي که نه ای ښځې د خدای نوم یې واخېسته به ځان له دې ګټي ښځې ستا د پلار خو نه ده ما ګټلې ده وایي تا ګټلې خو پخکړې ما ده نه یې ورکړو فقیر حیران شو چې خدایه هلته کې هغه ښځه سخي وه سړی شوم پړق و دلته سړی سخي دی ښځه بلا شیچکه ده دا څه مصیبت دی سړی ورته وي بس هغوی خفه کېږم اوس کور مې روانېږم نو دې فقیر په خړت خړت وخندل سړی ورته ولې دې وخندل وایي خبره مې لاوړې ولیده هلته ښځه سخي وه سړی شوم دلته ته سخي ښځه شومه ده وایي نه خندمه زما خور ده او دا د هغه خور ده هوښیانو دی یو بل که نه زما خور ده نو زه سخي یم هم سخي ده او دا د هغه خور ده خو چې څنګه هغه په الفلام شوم دی دغه رنګې دا ښځه هم په الفلام شومه ده نو چې نسبي شوم یې که نه نو موږ سره په جومات کې لاس هم اوچت کې چې ورکوم به خو چې بیا وله کور ته لاړ شي نو بیا ته پټ شي وي څوک ته وي محتمم صاحب راغلی ورته وایي چې نشته نو دا جومات به جوړول غواړي جومات د باچا صاحب نه دی د چا دی او په صدقه الله خوشحالېږي یو ځل یو ښځه وه د هغې یو بچی ته وتښتېده ښځه غریبه ډېره زیاته پریشانه په دې خپل بچي پسې
نومره پریشانه وه چې دغه یو بچی او ښځې او واقعي الله یې د داسې غم نه موږ تاسو ټول محفوظ وساتي. خدای بچی مې وتښتې چې دی به مړي جمدې به یي، نور ته به ولاړې. پخوا د غلامانو زمانه و، چا به غلام کړي به یې وي، نوکر کړي به یې. نو یو فقیر آواز وکړ خیر راوړی خدای مو بخښه وږې به. نو دې ښځې سره یوه نوړی ده، هغه یې خولې ته اوچته کړې ده، هغه یې واپس کړه د خولې نه، فقیر نه یې وړه. تیاره نوړی خولې ته وړي، خو د الله نوم یې واخېسته، فقیر له یې ورکړه. زه به ګزاره وکړم. ارورې دا یو نوړی ده، نور څه نشته، دا قبوله کړه. وایي ارورې دغه دوا وکړه، زما نه بچې تښتېدلی چې الله مې هغه بچې غېږې له واپس راوړي. هغه ورته دوا وکړه. څه موده پسې هغه بچې راغی. نو چې راغی نو هغه خپل معافي وغوښته د مور نه چې مور یې معافي غواړم، او بیا خپل واقعیت بیانول. پلان دا چلو شو دا یاره مور یې ورځ یو ناشنا واقع پېښه شو. یو ځنګل کې را روان وم او یو زمري بره ځای دی، د هغې نه په ما راټوپ کړی. و چې د زمري راټوپ کړی د شرمخ، نو وایي زه کېناستم او ورپېدم چې بس د لاړې ختم. زه کېناستم چې که دا زمري داسې په هوا کې د ما نه لږ اخوا ټوپ کړي. وی دی که یو غیبي سړی را پیدا شو او زمری یې د دې مری نه ونیوه، او چې وینې وه د زمري له داسې په دې لاس کې یو جټکه ورکړه، دې که زمری یې هلته وغورځو. زمري چغې جوړې کړې او وتښتېدو یارې. او د غیبي سړي چې دا زمري ما نه وتښته ویې ویشته خوا، نو د خولې نه یو ټکې وسوې لقمتن بلقمتن، نوړی د نوړی بدل. دا مور دا ټکې وویل او بس خدای پاک د شر مخ نه بچ کړم. وی بچې دا د سر ورځ دې معلومه ده؟ وی یو د پلانکې ورځ وه، ټیم څو پلانکې ټیم و. وی خبره جوړه ده. وی دقې وخت کې یو فقیر راغی او نوړی وغوښته، ما د خولې نه وویسته، فقیر له مې ورکړه. نو فقیر چې تا ته وي چې نوړی د نوړی بدل، نو دقه شوه. ما نوړی وویسته، الله ته د زمري نوړی وې، نو خدای پاک د غیبي سړی راوویسته او د شر مخ د خولې نه یې وویسته او مال یې راوستی. نو صدقه ترد البلاء، مصیبت ختمه ګورې. چې څومره چاته تکلیف دی، ټینشن دی، پریشانی نه، دې جومات کې پیسې ورکړې. یو کار دی چا نه کېږي. ډېر خلک وایي یاره ما ته دوا وکړه او زما نوکري نه کېږي، ورکړه جومات کې پیسې، خدای به دې نوکري وکړي. ډېر خلک دی یاره پریشانی ده نه ختمېږي، ورکړه دې جومات کې پیسې، دا مصیبت دی او تکلیف دی، الله به دې پریشانی ختمه کړي. نو انشاءالله ټولو ملګرو دا تمنا ده او دا تقاضا ده چې دوه کاره به کوئ انشاءالله العظیم. یو به هغه کار کوئ چې دا جومات په باد شي، که سیمټ ولالی، که سیخ ولالی، که شګه ولالی. د کاکاو الله دې وبخي، ډېر نیک انسان و، ما سره ډېره زیاته مینه ده چې به رالمه او دلته ورته موږ پټکې هم تړلی و. د هغه بچو د هغه نه پس د هغه په روح په ایصال ثواب کې دې جومات کې ډېر کار کړی، مدرسه کې. نن به هغه روح هلته پې خوشحالي انشاءالله العظیم. تاسو هم کوئ. او دویم دا چې خپل بچي راولئ او حافظان یې کړئ او عالمان یې کړئ، او په ډوډۍ مه یارېږئ. ما وختي هم درته وي چې رزق روزي عزت د چا په لاس کې دی؟ ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدر معلوم. نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي ثم اورثنا الکتاب، ما دا کتاب ورکړ. دلته الله اورثنا لفظ استعمال کړه، اعطینا لفظ استعمال نه کړ، بل ځای دا الفاظ هم استعمال کړي دي. دلته ولې اورثنا لفظ استعمالوي؟ وارث شرعي طور د خپل پلار یا د چې څوک مړ دی د هغه د مال حقداري د خدای په نس. نو الله اشارت کوي چې دا ملا او قاري او حافظ د قرآن حقداران دي. ګورئ کتاب د مراد قرآن شریف ته چاله مو ورکړه؟ هغې خلکو لره چې ما په خپلو نیکانو بندګانو کې غوره کړي. الله په مخلوق کې انسان منتخب کړ، اشرف المخلوقات، احسن التقویم والا. بیا په انسانانو کې مسلمان منتخب کړ. مونږ الله انتخاب کړی دی. ګورئ که مونږ یې روس چین کې پیدا کړی، مونږ به خدای نه مانه. مسلمان مور پلار نه مسلمان وطن کې. نو بیا په مؤمنینو کې خاص بندگان عباد الرحمن منتخب کړل، او په عباد الرحمن کې بیا مولا، حافظ او قاری منتخب کړل. کتاب یې د دریو ډول کړل. مولا د علومو خدمت کوي، قاری د صحت د الفاظو خدمت کوي، او حافظ د قرآن د رسولو خدمت کوي. ورته د دې شو. نو بیا څه وایي؟ منهم ظالم لنفسه، دې کې بعضې لږ ګناه زیاته ده د نیکو په نسبت. منهم مقتصد، د چا ګناه نیکي داسې برابر برابر دي. ومنهم سابق بالخیرات باذن الله. بل دویم دریم د الله په توفیق ډېر نیک دی. دا به کوم خوا ځي؟ جنات عدن یدخلونها. الله وایي دا درې واړه به جنت ته ځي.
همیشه به پکې پراتی یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا د سرو زرو بنګړي او ملغلرو والا دا به چولی ولباسهم فیها حریر د ریخمو جامې او الله به خوشحالي فرشتي او په سلامونه کوي زمانو په بچو به ان شاء الله چې څومره بچي عالمان کې بچي حافظان کې ملغلرې ته جوړې کې ملغلرې جوړوي به که باندې جوړوي ان شاء الله او دا فکر به نه کوي قسم دې د خدای په نس بهترین مخلوق هم دقه دی دی ما تاسو ته وایي 4000 او 5 او 6000 تنخواه له څوک دا نه کوي اهتمام له څوک نه کوي چنده غوښتل خو ډېر ګران کار دی احسان کار په جون کې ما ته خلک وایي ته خپله مدرسه مې زه مدرسه نه جوړوم مې زه به چندې غواړم خلکو نه ډېر لوی کار دی خو ډېر لوی اجر هم لري ډېر لوی کار دی ډېر لوی ثواب دی ډېر لوی اجر لري خو ګران کار دی احسان کار نه زما وروڼو بس په روزي په الله پرېږدی الله به درکوي بچو باندې به حفظ کوئ او په بچو به علم کوئ ښه کوو به انشاءالله که او که تاسو په خپله یې نو دعوت او تبلیغ کې وځئ دین پکې زده کړئ هغې کې به منځونه صحیح کې نیکي به وکړئ او بل د عالمانو سره مینه کوئ د حافظانو قاریانو سره مینه کوئ بس چې دې سره د الحب فی الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث درې کسان دي چې من کن فیه وجد حلاوة الایمان چې چا کې دا درې صفتونه د ایمان لذت او ټیسټ به وموني په هغه دریو کې یو درته ویم حدیث اوږد دی مختصر چې من احب عبدا لا يحبه الا لله چې یو انسان سره د الله دپاره مینه کوي نو ملا طالب حافظ سره مینه د الله دپاره کوو به انشاءالله که نه په دې خبرو اکتفا کوم او مولانا صاحب واچا صاحب محترم ډېر مخلص دی ډېر اخلاصي دی او بل د یو سید خاندان سره تعلق هم دی او ډېر منکسر المزاج هم دی ما تاسو ته وایي چې زه صرف د ده په دې مینه محبت دلته راغلی یم د ده برکت نه مې یو دوه درې پروګرام یو بل شاګرد دی هم هم ډېر زیات وخت دی په دې خان بچا مولوي صاحب د دې اوسکۍ دې دواړو سره مې ډېره مینه ده محبت دی نو دې دواړو په محبت راغلی نو به هر کیف دا څو خبرې مې عرض کړې الله دې پې موږ له عمل توفیق نصیب کړي الله یې زموږ نه راضي شي او الله مې د فتنو پټو ښکارو نه امن و امان کې وساتي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول یو ځل په ژبه درود شریف ووایو